نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي راغی، وی رسول الله ما ته درد تکلیف دی ګېډه کې یا په معده یا په ګرده یا په مثانه، خو ما ته تکلیف دی. نبی علیہ السلام ورته دم وموښو، اجازت یې ورله هم ورکړو او دعا یې ورته هم وکړه، ورته یې وی د درد په ځای ګوته کېږده او دا په خپله باندې ووایه چې بسم الله بسم الله بسم الله، درې ځله به بسم الله ووایه، بیا به اووه ځله دا کلمه او ګوته به د ایښي او اووه ځله به ووایه. نبي علیه السلام ګوره وظایف او مراد او دمونه مو ښودلی دي. نو هغه پاتې شو او منترې شروع شوې، منترې شروع شوې. نبي علیه السلام ورته وفرمایل په هغه ځای ګوته کېږده او دا ووایه درې ځله بسم الله بسم الله بسم الله. زما بیا شک و ما ته دی وی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا به نه وي، صرف بسم الله به وي. بعضې ځایونو کې بیا مې مفتي صاحب نه تپوس وکړه هغه یو بسم الله به بیا چې دا بسم الله درې ځله وویلی شي بیا به یې ووایه. صحابي ته نبي علیه السلام فرمایي اووه ځله به دا ووایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزة الله وقدرته، پناه نیسم په عزت د الله رب العزت او په قدرت د الله رب العزت، من شر ما اجدو، د شر د هغه څه نه چې زه یې مومم چې درد دی، واحاذر، او د څه نه چې زه یېرېږم هسې نه چې نور تکلیف راته جوړ شي. دا مې درې ځله بسم الله ووې، اووه ځله مې دا کلمه ووې، قسم دې لا ختم کړی مه نو چې درد بلکل روک شي. او په لومړي ځل ما داسې محسوس کړه، ولای وروسته راړم دا خو ساسې راړه. او رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین مې کثرت سره ویل، لکه د نشې په حالت کې مو الحمدلله دا ووې. ما چې زه په ځان دا دم وانه چوم نو زه بل لا ورکوم نو دا څه مطلب شو؟ بل به زما نه عقیده قوي نو هغه به زر ښه شي، زه به وایم چې ښه به شم او که نه سوال نه پیدا کېږي. دا خو یقین بیا عقیده کې فرق را څنګه به نه ښه کېږي چې محبوب کم دم خولې په هغې به هم بنده الله به پې ښه کوي، د محبوب په مخ به الله ښه کوي. دا کلمات داسې دي چې الله عزت د الله قدرت هغه بنده الله ته وسیله کړي او الله رب العزت ته نه وغواړي چې الله ستا په نوم د عزت باندې، ستا په نوم د قدرت باندې، ستا په صفاتو د عزت باندې، ستا په صفاتو د قدرت باندې زه پناه نیسم د هغه درد او هغه تکلیف نه چې زما په وجود کې شروع کېږي، الله به درله پناه درکړي د هغې نه. نو د حضرت عیسی علیه السلام په دور کې دغه څیزونه ډېر شوي، نو خلکو نه عقاید صحیح پاتې شو. د دې وجې زه وایم اکثر چې وظایفو اعمالو له استاذ پکار دی، وظایفو او اعمالو له استاذ پکار دی، او استاذ یو پکار دی. بیا چې ته ګورې بس کتاب کې وظیفه ګورې هغه کوم